بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانان لونه خويندې بروغ جوړي او الله جل شانه ستاسو د ټولو جایز او شرعي حاجتونه پوره کا او الله جل شانه تاسو ټول د هر قسمه مرزونو نه په خپل امان کې وساته. ملګرو نن درله یوه اسانه وظیفه در کوم د حافظي تیزولو دپاره. که داسې مسلمانان نونه خویندې وي چې حافظه یې کمزوري وي، خبره ترې زر تر زره هېرېږي، سبق څه یادوي هغه یې نه یادېږي، یا داسې سټوډنټانې طالب علمانې چې هغوی ذهنونه ډېر زیات کمزوري وي، سبق یادوي، پوره کوشش کوي او ذهن کې سبق نه کینی، ډېر زیات پریشان مشکلات وي ورته، نو دا وظیفه وکړئ انشاءالله مازغه به کولو شي، ذهن به کولو شي، حافظه هم ډېر زیاته تیزه شي، چې کم سبق وایې انشاءالله هغه به ضرور ستاسو یادېږي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ. انشاءالله په دې سره به تاسو ته هم پوره فایده رسي او موږ ته هم پوره فایده ورسي. تاسو له اوس زه دا وظیفه در کومه. وظیفه ډېره زیاته اسانه ده. څوک چې هم غواړي چې د هغه حافظه تیزه شي، ذهن یې کولو شي، سبق یې ذهن کې کینی، خبره دې نه هېرېږي، نو هغه دې 786 وارې 900 او شپږ اتیا ځله به بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او دا به په اوبو باندې دم کی او د نور د راختو په وخت باندې به دا وڅکي. انشاءالله حافظه به ډېره زیاته تیزه شي، ذهن به م کولو شي، خبرې دا به درنه څه نه هېرېږي. چې د سبق د یادولو کوشش وکړې نو هغه به ستاسو ضرور یاد شي. په یقین سره یې وکړئ دا وظیفه. زه تاسو ته بیا دا وظیفه وایم، 786 پیرې به 900 او شپږ اتیا وارې به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ، په اوبو به یې دم کې او د نور د راختو په وخت باندې به دا وڅکې، نو انشاءالله دې سره به ستاسو حافظه ډېره زیاته تیزه شي او ذهن به م ورسره کولو شي. خو دې وظیفې سره به 5 وخته مونځ په اهتمام کوئ، ځکه که تاسو مونځ نه کوئ نو دا وظیفه کار نه کوي او په الله جل شانه به پوره یقین او بروسه ساتئ، ځکه چې د حدیث شریف مفهوم دی. الله جل شانه فرمایي وایي زه خپل بنده سره داسې معامله کوم څنګه چې هغه په ما ګمان کوي، نو په الله جل شانه به پوره یقین او بروسه ساتئ. انشاءالله دې وظیفې سره به ستاسو حافظه ضرور شرطیاً تیزه شي، ذهن به م کولو شي. دا زموږ د نن ورځې وظیفه وه. اوس زه تاسو ټولو نه اجازت غواړم، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.